بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم الصرف 111 نمبر درس دی او فصل نمبر 11 د اسم عالی بیان دی او دا د علم الصرف اولین اخیری حصہ ده. دینه پس به ان شاء الله د علم الصرف اولین دوه میسه شروع شي. اسم عالی تعریف زګو داسې لفظ چې د اوزار یعنی کار کولو چې کم سامان وي هغه ته مونږه اوزار وایو. لکه اوس مصری وي، د گاډو مصری وي، د هغه سره چې کوم هغه پلاس وي، د پیشکش وي ورسره، یا د هغه سره نور هغه چابیانې وغیره وي، سټکي ورسره، دغه ته اوزار وایي. نو دا اوزار داسې لفظ چې د اوزار نوم وي یا د کار کولو سیز نوم وي، یا د هر یو کار. لکه مثلا اوس یو سړی دی هغه ماسټر دی، نو هغه سره اوس دا مارکر دی، نو دا هم د کار کولو یو آله ده. دا بورډ دی، دا هم د کار کولو یو آله ده موږ سره. نو د دې سیزونو نومونه چې دي که نه، دغه ته اسم آله وایي. نو داسې لفظ چې د اوزار یا د کار کولو سیز نوم وي، نو داسې لفظ ته اسم آله وایي. بیا د اسم آلې د ګردان درې طریقې دي. اوله طریقه دا ده، ایک نمبر مفعل مفعلان مفاعل. دویمه طریقه دا ده مفعلة مفعلتان مفاعل. او دریمه طریقه دا ده مفعال مفعلان مفاعل. نو دا د اسم علی درې قسمه گردان دی. اوله قسمه گردان دا دی مفعل. بیا به د اسم علی د جوړولو طریقه به ان شاء الله بل درس کې وایو، او فی الحال د اسم علی دا درې طریقې زده کوو او د اسم علی تعریف هم زده کوو. نو اول واحد نمبر چې ده واحد مفعل معنا د کار کولو یوه آله. ٹھیک شو؟ یا د کولو یوه آله. مفعلان د کولو دوه آلې. مفاعل د کولو ډېرې آلې. نو مفعل مفعلان مفاعل. یو لکه مثلا ما سره یو مارکر دی، نو هغې ته مفعل یوه آله وایو. دوه مالګري دي مفعلان دوه آلې. ډېرې مالګري دي مفاعل ډېرې آلې. ٹھیک شو؟ نو مفعل مفعلان مفاعل. دویمه طریقه دا ده چې مفعلتون د آخري حرف سره به ګول تام ولګو. مفعلة مفعلتان مفاعل. د اولې طریقې او د دویمې طریقې دا جمع چې ده دا دواړه یو شانتي دي. د هغه مفعل مفعلان د جمع مفاعل راځي، او د مفعلة مفعلتان د جمع مفاعل راځي. د دواړو جمع یو شانتي ده. مفعل مفعلان مفاعل، مفعلة مفعلتان مفاعل، مفعلة مفعلتان مفاعل. د مفعلتون معنی ده د کار کولو یوه آله. څنګه چې د دې کې د کار کولو یوه آله، د مفعلون معنی د کار کولو یوه آله، د مفعلتون معنی ده د کار کولو یوه آله. مفعلان معنی ده د کار کولو دوه آلې. مفعلتان معنی ده د کار کولو دوه آلې. مفاعل معنی ده د کار کولو ډېرې آلې. د مفاعل معنی ده د کار کولو ډېرې آلې. د دې دریمه طریقه ده مفعل. یا به د اسم آله د مفعلون په وزن راځي، یا به د مفعلتون په وزن راځي، یا به د مفعالون په وزن راځي چې واحدي. چې تسنیه وي یا به د مفعلان په وزن راځي، یا به د مفعلتان راځي، یا د مفعالان په وزن به راځي. چې جمع وي یا به د مفاعل په وزن راځي. ګوره دا دواړه مفاعل دي، یا به د مفاعیل په وزن راځي. نو مفعال مفعلان مفاعل. مفعلان مفاعل. د مفعال معنی ده د کار کولو یوه آله. د مفعلان معنی ده د کار کولو دوه آلې. د مفاعل معنی ده د کار کولو ډېرې آلې. ٹھیک شو جی؟ نو د مفعلتون مفعالون د دې معنی یو ده. ٹھیک شو؟ د دې درې واړو صیغو معنی ده د کار کولو یوه آله. د مفعلان مفعلتان مفعلان. د مفعلان مفعلتان مفعلان. د دې درې واړو معنی ده د کار کولو دوه آلې. د مفاعل د دې درې واړو معنی ده د کار کولو ډېرې آلې. نو دا صرف شکلونه بدل دي، نورې معنی یو شانتي دي. نو مفعل مفعلان مفاعل، مفعلة مفعلتان مفاعل، مفعال مفعلان مفاعل، مفعال مفعلان مفاعل، مفعال مفعلان مفاعل. نو دا د اسم عالی تعریف او د اسم عالی گردان هم د زده کو. نو ان شاء الله په راتلونکي درس کې به مونږ د اسم عالی د جوړولو طریقې زده کوو.
چیرې د اسم آلی دا اوله طریقه به څنګه جوړیږي د اسم آلی دویمه طریقه به څنګه جوړیږي د اسم آلی دریمه طریقه به څنګه وي راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه الكلام